الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اول خو تاسو شکریا دا کوم چې تاسو د دې خولي پروګرام د پاره د انتخاب نظر په ما پریوت دا زما خوش قسمتي و او بیا د الله شکر ادا کو چې تاسو په خیر را ورسولې زم په خیر را ورسولو ځکه چې نننۍ ورځ لګه پینې ورځ وه او دا باطل او د حق په منځ کې کشمکشي او آخري فتحه د حقي خو موږ صبر نشو کولی شکر الحمدلله چې دې ځای راسېدو پورې موږ ته خیر شو زمونږ 4 پوینټ پروګرام دی 4 پوینټ پروګرام دا دی یو دا چې اسلامی تعلیم کیا ہے نو بل دویم سوال ہے چې کیوں نو دریم دا ہے چې کیسے نو سلورم دا ہے چې ہم نے کیا کرنا ہے وی چې دا لاول موږ ډایګنوسس کو چې ہم نے کرنے کیا ہے هغه دا خبره چې لکه د یو سړي د اهمیت اندازه ولګي لاول چې هو ارده ورستو بیا غي ته خبره کوي نو تاسو انما بعثت معلما گروپ ته دا هغه گروپ ته چې د خپل د قیمت نه دی خبر معاشره ته خبر ده په معاشره کې ته شاګردان بیا ډیر زیات خبر دي هغه یو استاد صاحب چې تسپیلینګ غلط لیکلو نو هغه مور میډم وا وکم پیچه کوړه وړې ده مور وته وی چې بچیا دا سپیلینګ دي سینه ده دا دي سي ده داغه ماشومه جواب ډیر مزیدار واغه ته ویل ته زموږ د سر نه خپويږي د ماشومانو دا خیال چې زموږ سر په ارسه پويږي او دا سوشل اکاونټ دی چې د معلمینو د اساتذه کرامو په اکاونټ داغي په حق شته زما ستا پاک کې نشته چې مونږ کله دکان ته لاړ شو سودا لوي ډاکټر صاحب راغی راچا استاد صاحب سره ملګری نو هغه دکاندار وته سر کوي سرجی مېدا ستاسو ودا په بي اس کې زموږ شاګردو یا دا په میټرک کې زموږ شاګردو دې ته سوشل اکاونټ وایي چې دا خواري دي ځای په ځای او دا وایي چې زموږ سرجی راغله نو د دې نعمت اندازه به تعالی ولګي چې هغه دنیا ته استاد صاحب موږ په خاله نه هم لکانو لسم والا لډوډۍ کوله چې کله به لسم والا فارغه کېدل هغه کې به یو فنکشن نه یو روټۍ چې شو نو دنیا ته یو استاد بعضې دنیا ته استادان به د سکول داسې وو چې هغه به د روحاني چهره به روحاني و د هغې نه به پته لګېده چې دا څومره قیمتي انسان دی دا دنیا ته استاد چې تقریر کاو نو هغه یو دعا کوله نو هغه د هلکانو د ستاره شاګردان چې دي د دې صحیح قیمت خو نه هغه یا الله یہ تیرے نبی کے باغ کے پھول ہیں کله چې شاګردانو سټیټس تا په ذهن کې دی چې یہ نبی کے باغ کے پھول ہے دا ګلونه دي ان میں سے ہر ایک کو صدیق کی صداقت عمر کی عدالت عثمان کی سخاوت اور علی کی شجاعت عطا فرما هغه د استاد صاحب دعا چې چا په حق قبول شوی ده نو هغه چې بیا جج دی نو عمر کی عدالت والا جج دی ځکه هغه دعا ته قبول شوی او هغه چې جرنیل دی نو هغه بیا تختی نه هغه علی کې شجاعت والا دی
هغه بیا انډیا ته وصله نږدي ځکه دا دعا ورته قبوله شوې ده. که هغه بزنسمین دی نو هغه ته صدیق کی صداقت یا عثمان کی سخاوت نصیب شوی دی. دا څومره ښه خلق چې ګرځي که نه دا د هغې د هر سکول او د هر ادارې خپل د دنیا ته یو استازي او هغه د هغه په دوا کی. نو کومو خلقو چې دوا اخیستی ده نو دا څلور کیریکټر دي: صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور علی کی شجاعت. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ په دې ښه پوهېدو نو سبق پر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. هغه خو ځکه دا ویلو ځکه چې لیا جائے گا تو سے کام دنیا کی امامت کا. چې ستا په ذهن کې یو خبره دی چې دا کم کسان ماته ناست دي ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے صرف ایجوکیشن نہیں، صرف تعلیم نہیں، اسلامی تعلیم، صرف تربیت نہیں، اسلامی تربیت. ځکه دا هغه ونه ده کشجرتن طیبتن، دا هغه ونه ده چې دا طیبه ده، اصلها ثابت، د دې بیس مضبوط دی، و فرعها او د دې دغه چې دي دا څانګه چې دا خوري وري دي نو ټول عمر چارتاویږي نو مضبوطه دغه بنی سي، مضبوطه تانه بنی سي. یو کسو نه هغه زمونږ د خفه شو نو ما ته وی په بله پارټۍ کې شامل شو. نو ما په څه پارټۍ کې شامل شو؟ نو وی دغه د شیرپاو دا پارټي چې وه په هغې کې څه وطن پارټي ورته په ورځو کې وی کو څه ورته وي. نو ما ورته ډېره کمزورې څانګه یې ونیوه، چېرته مضبوط شی به یې نیولی و چې لږ کلک شوی پسې بعضې څانګې ډېرې کمزوري په یې پورې چې ونښلې ناسې به ارتاویږي نو مضبوط شاخ به نیسې بیا به نه ارتاویږي. وی چې نن سبا ته ګوره ستا سره چې کوم خلق دی ان کو آپ نے کیا دینا ہے. څلور خبرې دي ما تاسو ته څلور ویل چې څلور پوینټونه نه ګیر چاپېره ګرځو. نمبر 1 اپنی رب کی معرفت، د خپل رب پیژنګلو ورته بخیو عظمت او معرفت. چې کله تا خپل شاګرد ته د رب معرفت وښو نو لومبنی ټارګیټ ته اچیو کو چې ستا په ذهن کې دی کہ میری ساری سروسز اور ساری ٹیچنگ کا مقصد یہ ہوگا کہ میں اس کے ذہن میں رب کی عظمت بیٹھاؤں. اور رب کی عظمت بیٹھانے کے لیے تو قرآن یو صورت پورا دے اور یو آیات پورا دے. په قرآن کې چې چا سوچ کړی که نه هغې دا سمرایز کړي دي نو لکه صورت څه دی؟ قل هو الله احد دی، او دغه څه دی؟ آیات څه دی؟ آیات الکرسی ده. الله لا اله الا هو الحی القیوم. خدای پاک په خپل هم ژوندی دی، دا نور خلق هم هغه راټینګ کړي دي که موږ به ټول ارتاو شو. که فرض کوئ د قیامت په ورځ به څه شی ختم شي؟ دوه څیزونه به ختمیږي، یو به ګریویټیشنل فورس ختمیږي. کله چې ګریویټیشنل فورس ختم شي نو خلق به الوزي، ځکه دا موږ دلته خو ځکه یو چې ځمکه موږ ځان ته راکاږي. نو هغه څه ورته وایي چې دغه چې دی غرونه چې دي کل فراشل، دا را سره تاسو کل فراشل مبسوس. نو دا ولې ګریویټیشنل فورس به ختم شي او د قیامت په ورځ به دویم شی محبت ختم شي. نو محبت د مور او د زوی په منځ کې کنه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. ولې ته هغه تختی خو محبت به ختم شي که نه نو دوه څیزونه به ستا ختمیږي. نو د الله د عظمت لپاره یو یاد کرسی ده. د موسی علیه السلام دا خبرې ډېرې خوږې وې. نو موسی علیه السلام به د الله سره خبرې کوه ته کلیم الله وي. نو الله ته یې وی چې خدای پاکه ته چېرته وده کېږې؟ نو الله ورته وی چې موسی دا د شیشې دا ګیلاس والا ادا په لاس کې ونیسه، دې ته مسلسل ګوره. نو که تا ته څوک وایي چې دې ته مسلسل ګوره نو بیا هغه کار ګراني، هسې چې ورته وایي مه ګوره نو بیا اساني، خو چې وایي چې ګوره نو بیا ګراني. نو موسی علیه السلام خو بهرحال بنده و نو چې کتلی دی جو خوب وله ورغلی جو ارتاو شوی دی ته. نو هغې موسی که زه وده شوم نو دا ځمکه اسمان ما راټینګ کړي دا به ارتاو شي، ادا به بیا وران شي. الحی القیوم دا دی چې هغه دا نیولی دی، سپورټ هغه ورکړی دی. نو چې د خدای عظمت د خپل شاګرد په ذهن کې کینې چې څومره لوی ذات دی، ځکه دا هر څه یې راټینګ کړي دي. دویم نمبر کار چې دی هغه رسول کی محبت. ستا دویم ټارګېټ دا دی چې د پیغمبر محبت د هغه په ذهن کې کینې، او د پیغمبر محبت چې د هغه په ذهن کې کیدي. ولې؟ چا چې چا سره ښه کړي نو علم د هغه عزت کوي، د هغه سره مینه کوي. نو پیغمبر زموږ سره دومره ښه کړي یو خو موږ ته خدای ښوولی دی. بعضې خلق وایي دا منکرین حدیث دي. نو منکرین حدیث وایي موږ له قرآن پوره دی که نه؟ نو مې زه درنه تپوس کوم تا ته چا ویلي چې قرآن د خدای کتاب دی؟ وی رسول الله. نو د هغې نه خو ته موټ کړې
نو زه ته خپل خپل په خپل ولیم وای چې حدیثو ته ضرورت نشته هم په حدیثو کې دي چې دا د الله د کتاب دی نو وای دا موږ له پوره دی نو تعالی خو ځکه پوره دی چې د الله کتاب دی او ځکه د الله کتاب دی چې پیغمبر ویلي نو دای منه نور ته ضرورت نشته نو یو خدا کہ اس نے ہمیں اللہ سے ہمارا تعارف کرایا ادروائز چې موږ بس کول او دویم نمبر دا چې هغه په موږ دوره مینو چې کله وفات کېدو نو په هغه وخت کې سړی سره خپل غمی خو هغه سره زمون غمو نو وی چې الله ته وی چې د ځن قدم څومره سخته چې به ما راوله خو چې هغې ته خیري نو چې جبريل ته وی چې د مرګ فرشته چې رااله نو وی الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې زما د امت پس کیږي نو هغه وی چې دا خو نشم ویلې وی چې زم چې د الله سره خبرو کوم طالب راشم نو وی الله او ته بیا وی چې د هغه امت غم دې مکوا وی چې رسول الله وی چې و زمانه سواله بیا کمزور ترین طبقه وسره غمو نو بیا سوي چې وما ملکت ایمانکم الصلاة والصلاة